بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه رحمت علي عجز او تاسو ګورئ سوات نیوز ډاټ کام. ګرانو مینوالو، نن تاسو وینئ چې په سوات کې اختر دی. چېرته چې سوات وي، چېرته چې اختر وي او د اختر د سوات خوشحالۍ، بیا سوات ته چې خلک راځي، په سوات کې چې امن ویني، بیا سوات ته چې خلک راشي د سوات د باغات ویني، سړکونه ویني، په سوات کې ښایسته ښایسته کالجونه ویني، په سوات کې ستر تعلیم یافته خلک ویني، لوی لوی افسران ویني. بیا چې خلک راشي سیدو بابا ته، د سیدو بابا مزار ته راشي، د سیدو بابا اهل و عیال ویني او د هغې سره سره د باچا صاحب ارواښاد او د والي صاحب ارواښاد، د ولیات صاحب ارواښاد دا یادګیرنې ویني. بیا په تیره نن مونږ په یو داسې خپل شاهي محل کې ناست یو د شهزادګانو سره. یقینا چې دا زمونږ دپاره د ستاینې وړ خبره ده. نن زمونږ سره په ننني پروګرام کې د سوات راغلي لوی ستر مشران ناست دي. زمونږ سره زمونږ جناب متخلق صاحب ناست دی، په سوات کې په یو لویه عهده باندې نن سبا په سرکاري سطح باندې کار کوي. دې کې زمونږ سره نن زمونږ شهزاده صاحب عدنان اورنګزیب باچا ناست دی. دې کې زموږ سره ډاکټر محمود اورنګزیب باچا ناست دی. نور مشران زموږ سره خورشید صاحب دی، سیاب خان صاحب دی، پلربي پښتونیار صاحب دی، لقمان صاحب دی، د علم سکاوټ سوپن ګروپ ملګري او هغې سره زموږ شاهین سکاوټان هم ناست دي. دا لوی واړه مونږ ځکه راغونډ شوي یو چې مونږ وګڼو، مونږ وونو، مونږه منلې ده، مونږ ګڼو دا خبره، مونږ دا خبره فیل کوو چې سوات قوم ته چې څنګه مخکې د یو بادشاه ضرورت و، الله دې له بادشاه ورکړی و، اوس هم دیو ته ډېر وخت وشو، خواوشا 50 کاله خواوشا وشو چې زمونږ د تسبو هغه شیرازه چې ده هغه ټوله ګډوډه شوې ده. دا به کله صحیح کېږي، دا به کله راغونډېږي. د دې دپاره چې څو پورې مونږ خپل مشران نه یې پېژندلي او د خپلو مشرانو هغه زیږون چې نن د اختر ورځ هم ده او 5 جون هم دی، ځکه چې په سوات کې به د سندرو کې د والي سوات په دور کې یو خبره کېده، په سندرو کې به دا وي چې 5 جون غوره. نن د علم سکاوټ سوپن ګروپ ملګرو او خصوصا په حیثیت د سرپرست اعلی د علم سکاوټ ما یو ناره ایجاد کړه د سکاوټینګ په دنیا کې چې هغه به د یل په شکل کې، د خوشحالۍ په شکل کې چې غوره 5 جون غوره. یاد دې وي چې دا 5 جون غوره چې کله ویل شي دا به د والي سوات په یاد کې او موږ ته به همیشه خلک دا وایي چې ستاسو بادشاهان ژوندي دي. هغه ژوندولو راځو نن چې د هغوی کومې اساسي ژوندي دي، د هغوی فرزندان، د هغوی نوسي زموږ سره موجود دي. د هغوی نه یو څو تپوسونه د والي سوات د سټیټ او په ننني دور کې د دیو د خدماتو تپوسونه کوو. راځئ چې عدنان باچا له ورشو دي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ټول نه مخکې خو مونږ د سواتي قوم د طرف نه د سوات نیوز ډاټ کام کې تاسو ته هرکلی وایو چې تاسو مونږ له وخت راکړو او د همیشه لپاره څنګه چې مخکې تاسو زموږ سرپرستي کړې وه، نن یو هم مونږ ته پاس کا غړی ووایي چې راشئ او مونږ ناست یو چې څنګه وایې نو راشئ چې خبرې وکړو په خپل سواتي قوم باندې ګلونه وشیندو. نو تاسو د 5 جون په حواله سره د سوات په حواله سره او د اختر په حواله سره څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د سوات نیوز ډاټ کام اول شکرګزار یم چې هغوی د 5 جون د دې ورځ داسې اعتراف وکړو چې په کوم طریقه باندې تاسو وکړو. خو دا کوم سوال چې تاسو زما نه وکړو د 5 جون په سلسله کې، د والي صاحب په سلسله کې او د سوات په سلسله کې، دا خو ډېر یو طویل وخت غواړي د هغې جواب. نو که تو ما ته صرف لږ غونته کې وښیې چې زما د دې کوزې سایز څومره دی چې دا سمندر زه په هغې کې بیا رابند کړم، ځکه د تاریخ سوات بیا تاریخ د دې خاندان او بیا تاریخ والي صاحب چې دی هغه به د ماښام مونځونه او د ماسپښین مونځونه او د ماسخوتن مونځونه وشي. انشاءالله سر مونږ اعلان کړی دی د علم سکاوټ سوپن ګروپ ملګرو د سوات نیوز ډاټ کام ملګرو سره د شاهي خاندانه د شاهي خاندان په مرسته به مونږ انشاءالله راتلونکي کال یو لوی پروګرام د 5 جون په حواله سره انشاءالله د جشن شوات په شکل کې به مونږ منوهو او هغې کې به مونږ مفصل خبرې هم کوو، تاسو نه به مونږ مفصل ډاکومنټري هم اخلو. اوس را سره سرسري غونته کې خبرې که تاسو وکړئ نو سراسري خبرې به وکړو. د سوات ریاست څنګه جوړ شو، ولې جوړ شو، په هغې باندې به بحث نه کوو چونکې خبره د 5 جون د حوالې سره ده. د نن نه 111 کاله مخکې که نه 111 111 کاله مخکې یو ماشوم سترګې وغړولې په دې دنیا کې چې د چا نوم کېښودلی شو میاں ګل عبدالحق جهانزیب او هغه د باچا صاحب د باچا کېدو نه مخکې په 1908 کې
جنم واغست او د هغې سلسلې په سلسله کې په 1917 کې ریاست سوات په ماجد وجود کې راغی او باچا صاحب د خلکو د والي اعزاز او حکمرانی چې ده هغه وسپارله. خو باچا صاحب یو ډیر زیات دوراندیش او هوښیار سړی و. هغه ته دا پته وه چې په مستقبل کې به د تعلیم ضرورت وي، د یو پوهې ضرورت وي. نو په هغه وخت کې هغه خپل د مشر زوی چې و هغه پېښور ته ولېږو. نو په هغه وخت کې ورته اسلامیه کالجیټ وی. اسلامیه کالجیټ ته والي صاحب په هغه وخت کې لاړ او هلته کې خپل سبق شروع کړ او په هغې وجه باندې نه صرف سبق خو د هغه د دې علاقې د کم نور نامي ګرامي کورنۍ وې د هغې د خلکو سره هم د هغه اشنایي پیدا شوه. نو د سوات یو قسم رابطه چې وه که نه هغه کمیونیکیشن چې و د باقي هغه وخت کې برطانوي هندوستان چې ورته وی په هغه وخت کې شمال مغربي سرحد صوبه چې وه نو یو خلک د سوات نه خبر شو د والي صاحب په شکل کې او والي صاحب د باقي د علاقې نه خبر شو د هغوی سره د طالب علمۍ په سلسله کې. خیر خبره روانه په 1926 کې برطانوي راج باضابطه طور باندې د باچا صاحب باچایي تسلیم کړه به طور والي سوات. او په هغه وخت کې باچا صاحب خو یو سر نو هغه دا وګڼله چې اوس زما زوی زما خواته وي او هغه د زما سره د ریاستي امور کې زما ملاتړ دي وکړي. نو په 1926 کې هغه والي صاحب ته مطلب په هغه وخت کې خو چونکې والي نه و خو بغیر زه خو ورته په نامه نشم ویلی. نو والي صاحب ته په هغه وخت کې وی چې بس دا سبق پوره شو اوس راځه. نو د والي صاحب هغه اوریجنل د اف ای سرټیفیکیټ چې دی هغه هم د 1926 دی. کاش تاسو ماله لږ نوټس راکړی وی نو هغه مواد به ما تاسو ته مخامخ کړي خو انشاءالله به هم کوو. نو په 1926 کې هغه خپل تعلیم هلته کې پرېښودو او سوات ته راغی او د پلار خوا یې راټینګه کړه. خو د باچا صاحب یو ډېر هوښیار سړی و. هغه دا غوښته چې زه دې دا تسلسل چې دی د باچایي چې دی که نه چې دا زه برقرار وساتم. نو هغه کوشش دا و په برطانوي راج باندې چې هغه خپل دا زوی په طور ولیعهد تسلیم کړي. نو د 1926 نه واله د 1933 پورې دا جدوجهد جاري و. نو څلور دا او درې اووه کاله پس د برطانوي راج په دې خبره باندې آماده شو چې هغه دی دا مشر زوی د ده په طور ولیعهد چې دی هغه تسلیم کړي. او په 1933 کې دلته کې په سیدو شریف کې یو دربار وشو چې په کم کې باضابطه طور باندې د باچا صاحب مشر زوی په طور ولیعهد چې هغه مقرر شو او د خلکو ته را مخامخ کو چې دی زما جانشین دی او ګدي نشین دی او اخر دا باچایي به بیا دته اوړي خو د خلکو په رضا باندې د خلکو په حمایت باندې. نو په هغه وخت کې د والیادۍ سره یو خبره ډیره زیاته ضروري وه چې یو خو برای نام تا د یو اعزاز او یو موقمه درکړی شي او یو طاقت والا موقمه. نو د والي صاحب سره په هغه وخت کې ډېر هوښیار او ډېر دوراندیش اډوایزرانو او مشیرانو. نو هغوی ورته دا یو مشوره ورکړه چې تو د دې پلار نه د فوج سپاسالري چې ده دا وغواړه ځکه ستا اصلي طاقت چې دی په ریاست سوات کې به هلو مضبوطیږي چې ستا په لاس کې څه طاقت دی کمانډ دی. نو ظاهره دا خو د پلار زوی ته انکار نشو کولی. نو په هغه وخت کې هغه هم یو غټ یو تاریخي بحث دی. په هغه وخت کې که ستاسو یادي سوات کې دوه وزیران صاحبانو یو مشر وزیر او یو کشر وزیر. کشر وزیر چې هغه د سوات فوج سپاسالارو. نو باچا صاحب په خپل دانشمندۍ کې سپاسالري د کشر وزیر صاحب نه منتقل کړه خپل زوی په هغه وخت کې ولیعهد میا ګل جان زیب صاحب ته. نو د هغې سره د والي صاحب هغه ریټ چې دی که نه هغه طاقت چې دی په سوات کې مضبوط شو. خو ورسره د ریاستي چې کوم هغه اگزیکټیو ډیوټیانې وې هغه هم هغه ته منتقل کړې. باچا صاحب خو د پښتو د دور یو سړی و. دغه یو میشن چې و که نه هغه خو په دې علاقې کې امن راوستو. د خانانو هغه طاقت چې و هغې
د قبایل سوچ نه ریاستي سوچ ته راوسته دلته کې د اسلحه راغونډولو یو جدید دغه وخت یو انتظامی او یو عدالتي نظام قایمولو خو هغه روزمره د ریاست چې کوم امور کنه هغه مکمل طور باندې والی صاحب ته پرېښودو. زه خو اختر په حواله سره دلته چې په سوات کې کله اختر مناوېدو سر دغه به تاسو ته لږ یاد وي چې اخترونه به څنګه مناوېدل هغه زموږ سره لږ شانته شیر کړئ سر. نو ګورې د سوات د والي صاحب فلسفه چې وه هغه به په هرې خبرې کې د هغې دوه پهلو وي. په انګریزي کې ورته موږ فیر اینډ ریوارډ وایو. یره هم پکار ده او انعام هم پکار دی. نو د کار په حواله سره به د خپل افسرانو نه دغه دا تمه چې د هغوی سره دومره یره وه چې هغوی به کار کوو خو چې کار به یې صحیح وکړو هغوی ته به د هغې هغه انعام ومیلاوېدو. نو د سزا او د جزا قایلو. خو بل طرف ته د عبادت د اسلام د دین د خپل دستور د رواج هم قایلو خو د یو تفریح او د یو حلقه غونډه کې تفریح هم هغه قایلو. نو په سوات کې به باضابطه میلې لګېدې، په سوات کې به باضابطه میلس کېدو، په سوات کې به باضابطه شعر و شاعري کېده. ښه د ادب د کته د ادیب او د شاعران به د ښکته نه راتلو او دلته به سم یو پوره فنکشن به. نو د سوات اختر ډېر مشهور اختر و. د سوات اختر له به خلک د ښکته نه راتلو، خاص کر د اشنغر خانان دوی چې به خپل هغه فصل ورې به او په جیب کې به یې نوې تازه پیسې وشوې که نه جي نو ټولو به د سوات رخ کوو دلته کې راتلو دپاره. نو د سوات والي صاحب پالیسي وه سر بهترینه پالیسي وه. نو ما خو د خپل ژوند اولني 9 کاله د ریاست سوات کې تیر کړي او د ریاست سوات اختر ته به موږ ډېر په شدید طریقې سره موږ انتظار کو او نه صرف دا دغه د نارینهو دپاره دغه شانتې میلې به زنانو دپاره هم لګېدې جي حاجي او هغوی به د کور ووتې هغې موقع له به لاړې واپس به رالې مجال چې چېرته هغوی ته چا نقصان رسولی نو دا اختر چې و د سوات ریاست سوات اختر یو ډېر مثالي اختر و. تاسو خو ورسره د والي صاحب سخاوت چې و د هغې ځان له قیسې دي. والي صاحب په اختر کې چې څومره زکات ورکو او څومره غروباله به هغه پیسې ورکولې نو د هغې حساب نه چا کړی دی نه څوک کولی شي. نو د اختر د هر لحاظ اختر و زمونږ دین چې اختر ته څه وایي که نه جي نو سوات په ریاست سوات به په هغې سپیرټ کې او په هغې جوش کې هغه اختر مناوه جي. نوي قوم ته نوي کل ته سر څه پیغام ورکول غواړئ هغه د خپل سیاسي شعور په رڼا کې هم د خپل علم په رڼا کې او د خپل بحیثیت د شهزاده د سوات د هغې په رڼا کې سواتي قوم ته څه پیغام ورکول غواړئ سر؟ ګورې هغه که زه د یو دور مثال ورکوم نو هغه خبره ګرانه په دې ده ځکه د دن نه 50 کاله مخکې چې کوم دور و د هغې هغه عملي شکل ښوول چې دي هغه ډېر ګران دي. تو چاته یو خبره کولی شي خو د هغې هغه عملي شکل چې دی چاته ښوول هغه ډېر ګران دي. البته زمونږ هغه دین خو نن دی که نه خو کرنټ دی که نه جي زمونږ چې کوم دستور دی زمونږ چې کوم رواج دی زمونږ چې کومه تاریخ دی هغه خو کرنټ دی که نه هغه وخت حاضر دی که نه جي. نو که موږ په خپل هغې مشرانو په هغې هدایتو مطابق په هغه هدایتو باندې خپل قدم واغستو او موږ په هغه لاره باندې روان شو نو اول به یو لږ سمت صحیح شي. بیا که په موږ کې اتفاق د سیاسي پارټیانو نه بالاتر د سواتي قوم په جوړ باندې موږ خپل هغه اتحاد د قومیت په جوړ باندې دوباره یو کو زما په خیال زموږ مستقبل چې دی هغه ډېر روشن دی. ډېره مننه سر ډېره مننه. ګرانو کتونکو یو 2 تپوسونه ما د خپل ګران مشر جناب ډاکټر محمود اورنګزیب صاحب نه کوم او د هغوی نه به هم ځکه تپوس کوم چې دې وخت کې هغوی موږ سره ناست دي زموږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی سر په سوات کې مې ولیدی ډېر زیات خوشحاله شوم. نن څه محسوس کوئ سر ځکه چې یو خواته د نیکه بابا د اختر دواړه خوشحالي یو ځای شوي د هغوی د پیدایش او د اختر او ستاسو په سوات کې کېدل دونه ښکلی موسم نو څه محسوس کوئ سر؟ نو ډېر څه محسوس کوم جی. اول خو دا چې خپل کور ته واپس راتلی چې نو د هغې یو ډېر سپیشل فیلینګ یې ورکوټوالی ټول زموږ دلته تېر او زما
پرایمري تعلیم ټول په سوات کې وجي او اختر ورځ ده چې څنګه والي صاحب چې کله ژوندی و یا ولیعهد صاحب چې کله ژوندی و چې څنګه د سوات خلکو موږ له عزت راکړی و سلام له به راتلو زموږ سره یې مینه کړې ده همغه جذبه ما نن ولیده نو دا لویه خبره ده چې دومره کاله پس همغه سلسله جاري ده او لکه تاسو یې موسم هم ډېر ښکلی چینج شو زبردست دی چې بیا ستاسو په شانتې خلکو سره چې میلاو شو چې تاسو دا میشن سټارټ کړی دی دا کوم ستاسو دا سکاوټ پروګرام دی د علم سکاوټس حوالې سره نو ډېر زبردست کار کوئ زموږ سپورټ به همیشه یې ستاسو سره جي عدنان باچا خبرې تاسو واورېدې زه یم بل جج صاحب دی خو ستاسو په ټي وي پروګرام نشي راتلی جي نو زموږ سروسز به همیشه تاسو ته تھینک یو سو مچ سر ډیره مننه سر ډیره مننه سر شکریہ سر ګرانو کتونکو زموږ سره زموږ ستر مشر جناب خالد کاکا صاحب ناست د هغوی نه به صرف یو دوه تپوسونه کوم چې هغوی په ننني موقع باندې خپل کور ته مبارکۍ راغلي دي نو چې څه فیل کوي السلام علیکم سر ډیره مهرباني زه به انتها خوشحاله یم چې تا زما نه دا سوال وکړو زما عمر 57 سال دی او ما ته په څه وخت کې که زه دا ووایم چې د سوات سټیټ په ختمېدلو کې زموږ مشرانو هم څه انډایرکټلی رول دغه کړی خو اوس موږ د موجوده زموږ کم نسل چې دی موږ ته دا احساس کېږي چې دا یوه غلطي شوې وه ځکه چې د مرجر نه را په دې خوا موږ څه پازیټیو چینج یا څه ترقي دا موږ ونه لیده حقیقت دا دی چې د ریاست خبرې چې موږ په فول پلیج کې د خلکو نه اورو نو هغه د خوب لیده دي نو موږ د زما خپل پرسنل دا دغه دی چې دا زموږ مشران دي بې انتها د دینه د زموږ د بادشاهانو نه خدای پاک یو زبردست اولاد پیدا کړی دی محمود باچا هلته ناست دی په پېښور کې او هم د سواتي قوم خدمت ته ناست دی او دومره په نرتوب باندې کوي دغسې که عدنان باچا دی که هر یو دی هغه په خپل ځای باندې ډېر لوی زیات خپل رول پلی کوي او زموږ دعا ده چې خدای پاک دې ښاد او آباد ساتي او زموږ دپاره یو نمونه ساتي ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې زموږ شهزادګانو زموږ سره زموږ د کور زمونږ بلکې زمونږ د زړه او زمونږ د خولې خبرې زمونږ نه واغستې موږ ته وکړي یقینا چې دا بدلون دی یقینا چې دا مینه ده دا محبت دی چې نن موږ ټول دلته راغونډ شوي یو او د هغه اردو د هغه محاورې نه پښتو ته دا خبره رابدلومه چې که چېرې بحیثیت د سواتي قوم منګه په دې خبره باندې پښیمانه شو هغوی وایي اردو والا وایي چې که چېرې د سحر ورک شوی ماښام کور ته راشي نو هغې ته ورک شوی نه وایي همدغه هیله زه لرم چې موږ سواتیان به انشاءالله د خپل محل ته خپل شهزادګانو له بیا واپس راځو موږ به د دوی سره ملاتړ کوو د بل پروګرامه پورې خپل کوربه رحمت علي عجز له سره د کیمرې د ټیمه پورې اجازت ورکوي انشاءالله 5 جون به منوهو په دې وینا سره چې غوره 5 جون غوره اجازت غواړم ښاد او آباد او بریالي اوسئ